زبیر رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پپو زوی دی د یو انصاری صحابي سره او د دې وضاحت بیا مسند احمد کړی دی چې دا صحابي انصاری او دا صحابي بدری صحیح بخاری کې صرف دا زبیر رضی الله تعالی عنہ د یو سړي سره جنگ رالی صحابو کې د انصار نه بس صرف دومره ده خو بل روایت کې چې دا صحابي بدری دی نو زبیر رضی الله تعالی عنہ او دا بدری صحابه په دې مسله جنگ رالی د دې پټیو بل سره نږدې او په بل روایت کې راځي چې دوی اوبه ورکولې د کجورو بوټو ته نو زبیر رضی الله تعالی عنہ خپل د کجورو بوټو ته اوبه ورکولې نو د انصاری صحابي ورته وایي چې دا اوبه را پرېږده په خپل لاره باندې وځي هغه ورته وروري صبر وکړه زما پټې بره دی نه ماړه مړ ډومبې دی نو چې زما دا بوټي اوبه شي نو بیا تا ته را پرېږدم او دې کې څه مشکل خبر نه ده سمه خبره یې ورته کړې وه هغه صحابي خبره نه منله نبی علیه الصلاة والسلام څخه راغلل وی دا الله رسول دا چې مسله ده نبی علیه الصلاة والسلام و اسکې یا زبیره ته خپل پټولو اوبه ورکه او بیا د انصاري رور ته چې کم دی نو دا اوبه پرېږده چې دی خپل دا پټي اوبه کړي او دا کجوري بوټي دا اوبه کړي انصاري غصه شو د الله رسوله تا دا فیصله ځکه وکړه چې دا د پپو زوی دی او زه خو د مدینی والا یم نو په دې وجه تا د په حق کې فیصله وکړه فتلون وجه رسول الله د نبی علیه الصلاة والسلام مخ مبارک دا د غصې نه تک سور شو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عدل کوونکی نو نبی علیه الصلاة والسلام باندې اعتراض وکړو چې دا ستا د پپو زوی دی په دې وجه تا ورته اجازت ورکړو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل زبیره اوبه ورکه خپل پټي له خپل کجوري اوبه حتی يرجع الى الجدر تر دې پورې چې تر پولي پورې اوبه راشي خپل پټې دي بالکل د اوبو ډک بیا اوبه ایثار که خپل ځان سره دا ټول پټې دي د اوبو نه ډک شي د هغې نه پس په دې انصاري صحابي له اوبه ورکړي الله رب العالمین دا آیت نازل کړل او زبیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله رب العالمین دا زموږ د دې واقعې په باره کې نازل کړی چې هغه دا دی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم دا خلق تر هغه وخته پورې مؤمنان نشي ګرځېدی مؤمنان نشي کېدی تر څو پورې چې محمد رسول الله ته حاکم نه ګرځو